وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا معارض الحق بالتحقيق وبعد فهذا وعلى آله وأصحابه فآل النبي مبارك صلى الله عليه وسلم فصحابه مبارك النبي مبارك صلى الله عليه وسلم الذين دا موصول معصله صفت د صحابه او د آل دا څنګه خلقو دا داس خلقو چې تاسو مونږ نه الذين سعدوا مجهول صيغه دا هغه خلقو موصول معصله صفت د آل صحابه الذين دا هغه خلقو سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق سعدوا چې دا بختور ګرځیدلی ډېر غټ سعادت ور سره فی مناهج الصدق په ټولو لارو دی رښتیا کې رښتیا لارې چې دي دې کې دوه غټ سعادت حاصل کړو ټولو لارو کې مناهج جمع د منهج دا اضافت جمع استغراق پیدا کوي دو سویدو بختور شوی وو سعادت حاصل کړو فی مناهج الصدق په ټولو لارو د صدق کې ټولو لارې د صدق څه شي لارې د آخرت لارې د عقیده لارې د اعمال صالحو لارې د اخلاق حسنو دا ټول لارو کې دو سعادت حاصل کړو وذالک بسبب التصدیق والیقین دا په سبب د تصدیق یقین سره و که تصدیق یقین نه وای بیا دا بختونه نشو حاصلولای دا بختونه خو فاصلېږي په تصدیق په یقین چې سره د انبیاء علیهم السلام په نقش قدم زی د صحابه کرام په نقش قدم زی تبع تابعین په نقش قدم زی د اولیاء په نقش قدم زی دا خو اسې نه کیږي دا ډېر ګران کار دی ذالک بسبب التصدیق والیقین والایمان دا په سبب د تصدیق یقین سره چې دوی یقین اوچت معیار باندې دا ګورئ ولا آل و صحابي فعال د باندې دي صحابه د باندې دي الذين موصول معصله صفت آل صحابه الذين آل صحابه سویدو چې دو بختور ګرځیدل دي سعادت وال فی مناهج ذکر په ټولو لارو د رښتیا کې بالتصدیق بسبب التصدیق والیقین والایمان وسعدوا دا معلومه صيغه ده مجهوله وسعدوا ادو خطل دي دا صحابه دا سه منډه والدي دا سه ترپه والدي دا مهنتونه کړی دي دا خدمتونه کړی دي د نبی مبارک صلی الله علیه وسلم او دا قران عظیم شان او دا یتیمانو او دا کندو دا جهادونه دا لارې چیرته پریخه ده یو لارې نه ده پریخه وسعدوا دو خطل دي فيما وسعدوا معارض الحق ادو خطلی دي په ټولو پوړیو د حق معارج جمع د معارج ده معارج پوړیو ته وای دا پوړی چې د موږ چې پخېجو تو خطلی دي معارج الک په ټولو پوړیو د حق باندې خطلی دي ا ټولو پوړیو د حق باندې خطل دا مستلزم د انتها لره رسیدل چې په ټولو پوړیو وخېږي خو انتها ته ورسېږي کنه یعنی د حق انتها ته رسیدل تمره ماینه چې د حق انتها ته ځان ورساو وسعدوا ادو خطر دي معارج الک په ټولو پوړیو د حق یعنی انتها ته رسیدل دي بالتحقیق بسبب التحقیق دا په سبب د تحقیق سره لا بسبب الوهم والشک دا وهم شک سره نه دي خطلی دا تحقیق کړه ده تحقیق او یقین سره خطلی وبعد فهذه وسلام دي وتګره مولا جلال تا ګوره قولو ولا آل وصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق دا خو برانه متن ده فعال د باندې دي په صحابه د باندې باقي آل صحابه د تاسو معلوم دي چې دا اصل کې څنګه وو څنګه مسله هغه ویل خدا څخکاری لکه چې ښه کار نه ده ځکه الذين سعدوا في مناهج الصدق داینه الذين موصول آل صحابه چې دو سعدوا بختور ګرځیدل دي سعادت فی مناهج الصدق په ټولو لارو د رښتیا کې بالتصدیق دا بسبب التصدیق والیقین والایمان دا وجه خدا ده دا دوسر تصدیق یقین ایمانو اوس وای بالتصدیق برکه وای متعلق بالسعد والباء لسببیته
ترکیب کوي دا وایي دا بالتصدیق ټکی چې جار مجرور دا متعلق ته سعیدو سره ادا بای سببیت پر ده با سیله نه ده سبب ده دا څه ترجمه ده سعیدو چې دو سعادت والګرځي فی مناهج جسد کې په ټولو لارو د رښتیا کې بالتصدیق به سبب التصدیق والایمان والیقین نو با سببیه ده نه چې با سیله ده سیله معنا ما یتصل بالفعل سیله هو دې ته وایي چې فعل خالی ور سره متصل دی لکه ته مررت بزیدین نو دا بزیدین کې با سیله ده هي مررت بمکان یقرب منه زیدون خالی دا مرور اتصال راغلی ده سببیت مببیت نشته دا وایي دا صرف دا بالتصدیق کې با سیله نه ده چې خالی د سعادت اتصال ور سره راغلی ده لکه مررت بزیدین کې د مرور اتصال زید سره راغلی ده دا سیله نه ده چې خالی اتصال راغلی ده نه نه ول باولی سببیت با سببیت پر ده دا تصدیق وجود پر وجه هم دا سعادت وجود پر وجه هم دا تصدیق قولو وسعدو لاندې ورته ګوره وسعدو فی وسعدو معارض الحق بالتحقیق وسعدو ادا صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین آل سعدو خطر دي معارض الحق په ټولو پوړیو د حق باندې چې په ټولو پوړیو وخیږي نو دا مستلزم د انتها لره انتها ته رسیدلی دي دومره کمال دو خطرې دي په ټولو پوړیو د حق انتها ته رسیدلی دي بالتحقیق په سبب د تحقیق سره او چې دې معنا ته تکي يحتمل تعلق بالسعد والباء لسببيته كما سبق في قول بالتصديق داینه دا وای دا کې دوه ترکیب دي یو ترکیب دا ده بالتحقیق کې چې دا ظرف لغو ده دا بالتحقیق چې دا با جارچا سعدو مارج الحق خطلی دی پټول پاوړې دا باندې بالتحقیق تبي جار تحقیق مجرور دا ظرف لغو ده چا سره متعلق ده سعدو سره خدا به سببیت پر ده لکه مخکې بالتصدیق کې با سببیت ور پروا دلته بالتحقیق کې با سببیت پر ده اوس چې ترجمه ده اوس دا معنی ده سعدو مارج الحق دو خطلی دی پټول پاوړې د حق باندې انتها د حق تر رسیدلی دي بسبب التحقیق والیقین دا په سبب د تحقیق سره ایقان یقین سره دا د تحقیق یقین له وجه دا کار رخ شوی دی چې تحقیق یقین نه وي به دې ته دونه سره رسیدای چې تا سبق باندې یقین نه وي ان تا ته محبت باندې د علم محبت باندې تا یقین نه وي اسی مجاز درجه کې شورې را شورې افغانان داسې وایي مجاز درجه کې شورې را شورې ګرځي را ګرځي به ته نشي رسیدای ته نشي رسیدای منتها ته به کله رسې به سبب تحقیق والیقین چې تحقیق کتا کی وی پورا ځان رسیا خبره تا یقین وی تا سره حاصلول چې ته یقین په خبره حاصلول غواړې په پاسه ته خطل شي مارج الحق ته ځکه ویل یحتمل تعلق احتمال چې دا متعلقي سعدو سره والباولی سببیت با سببیت پر ده کما سبق فی قولی بالتصدیق لکه دا تیرې د په بالتصدیق کې فل معنا اوس معنا دا سعدو مارج الحق دو خطلی دي ټول پوړیو د حق باندې او بلغوا اقصا چې په ټول پوړیو کې خو انتها ته ورسېده دا لازم ده ټول پوړې د حق خطلو سره دا لازم ده چې بلغوا اقصا دوه رسیدلې دي منتها د حق ته به سبب تحقیق ولیکان دا په سبب تحقیق یقین حاصل ول سره که تحقیق نه کولای یقین نه حاصل ولای بیان پیدا کړي او يحتمل الاستقرار ادا دوم ترکیب کې دا وای دا ترکیبم کېدای شي چې دا به تحقیق څه ده دا ظرف لغو نه دا سعدو سره نه متعلق بلکې دا ظرف مستقری حالی ما قبلنا دا څه معنی سعدو مارج الحق دا صحابه کرام رضوان الله عنهم مجمعین دا خطرې دي ټول پوړې د حق ته انتها د حق ته رسیدلې دي مزه مسله خلاص اصله حال کونی ذالک الحکم متلبس بالتحقیق فتامل دا بالتحقیق دا ظرف مستقر ده دا معنی
وذلك الحكم ثابت ومحقق لا ريب فيه. دا حکم چې دا ما وکړ چې سعد مارج لك دا حکم ثابت بالتحقیق ومحقق لا ريب فيه. دا ثابت تحقیقا ادا یقیني وجود لري لا ريب فيه، په دې کې شک نشته. والمعنى ويحتمل الاستقرار، دا احتمال لري چې دا ظرف مستقری. والمعنى اوس په معنا دا څه وکي هاذا الحكم محقق لا ريب فيه فتأمل، یعنی دا معنا چې سعد مارج لك دا خو جانته شو تو وخت په ټوله پوره دې حق باندې. اوس دا بالتحقیق دا ظرف مستقر ده، دا ظرف مستقر ده، خبر د مبتدا موضوف ده. دا څه ده؟ هاذا الحكم محقق لا ريب فيه. دا حکم چې ما وکړ دا تحقیقی ده لا ريب فيه، دې کې شک نشته. فتأمل سوچ پوکا حاجی تأمل کی اشاره دیتا چې دا توجیب تکلف ده. ځکه دې کې مبتدا پټوي دا څه وایي چې هاذا الحكم ثابت بالتحقیق، دې کې مبتدا حذف کیا دا اسوا او بس خلاص اسوا دې دا تکلف ده. بل ترکیب دا ده چې دا څه وکي چې دا بالتحقیق څه ده، دا ظرف مستقر کې متلبسین سره متعلق کې حال کې صحابهونه. دا معنا دا صحابه خطلی دي انتها د اکثر رسیدلی دي بالتحقیق انهم متلبسون حال کونی متلبسون بالتحقیق. په دې حال کې چې دا صحابه متلبس تحقیق سره وو، دو ځان متصف کړه او تحقیق سره نه تخمینه ځوان سره، ځکه دو داسې کار کړو. نو سعد مارج الحق دا خطری ټوله پوره دي حق ته انتها تر رسیدلی بالتحقیق متلبسین بالتحقیق. پالکون د صحابه کې چې دو متلبس او تحقیق سره نه شک وهم ځوان سره. وبعد پوښتنه